موسى الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زما عزتمند مشرانو خبورونو، رب العالمین جل جلاله پدې مبارک آیت کې د نیکانو سره د ملګرتیا حکم کوي چې مؤمنانو بندګانو چې د ایمان نعمت الله تعالی درکړې ده او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو ویلې ده، تقوا اختیار کوي، پرهیزګاری اختیار کوي، د خدای اوامر ومني، د نواهیو نه ځان بچ کوي، او دا بکله کیږي وکونو مع الصادقین. د ملګرو سره مل شي، د خو ملګرو سره مل شي، د ملګرتیا په وجه به تاسو کې الله تعالی د تقوا د پرهیزګاری هغه جواهر پیدا کی. د ملګرتیا ډیر لوی اثري اللہ تعالی پبل آیت کے فرمائی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. دغه سی آیت ته وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ. اگر ازم یاد کا چې کله ظالمان به په خپلو لاسونو چک لګي، کله نه کله چې انسان ډیر ځان ته غصه شي نو بیا په لاسونو چک لګي. ما ډیر کسان کتلی چې د غصې په حالت کې بیا په ځان چک لګي او د ډیر حسرت او د ندامت او د افسوس نه به وایي یا لیتنی های افسوس اتخذت مع الرسول، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. داسې ده کاش چې د پیغمبر لاره مې نیولې وې. دا د عقبه ابن ابي معیط بارکه نازل شوی سورت ته. عقبه ابن ابي معیط د مکې مکرمه په سردارانو کې ده، مالدار ده، یو ځل دعوت کړو، په دعوت کې رسول الله مبارکم بللو، روټۍ راړه، دسترخوان کې خدای شو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روټۍ نه خوړه. زوی ستا دعوت په اله خورم چې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایې. پریشان شو عرب، د حد نه زیات سخیانی، اگر چې کافران بو لیکن د سخا ماده پکې د هر څه نه زیاته وه. او یو ملمه به چې ډوډۍ نه خوړو نو په دې به هغه مړ کېدو. هغه ته خطره وه که پیغمبر علیه السلام ډوډۍ ونه خوري نو نور ملمانه به یې ونه خوري. نو دا زما د دسترخوان ډېره لویه بېادبي ده. عرب د حد نه زیات سخیاني. یو واقعه را نقل کوي چې د اوښو بازار و هغې ته به سوق الناقه وي. لکه زموږ ځای کې میله ولګي نو خلک په هغې کې غویان او میښې خرڅوي. په عربو کې زیات قیمتي شی اوښ دی. د اوښانو د اوښو بازار به لګېدو، منډایي به وه. هغې بازار ته نوم سوق الناقه ایښه شوی و. یو سړي ته د اوښې ضرورت و. د یو سړي د اوښې د قیمت باره کې تپوس وکړو چې هلکه دا اوښه په څو ورکې؟ هغه وي په دې وي. نه یاره په دې راکه.
نه دا خو ډېره اعلی اوښه ده، دا خو تمام کارونه هم کوي او ډېر پی هم ورکوي. بهر حال سودا ونه شوه. دا سړی کلي ته ورغی، ملګرو ته یې ویې یاره منډایي کې ډېره ښه اوښه وه، خو د هغې دومره پیسې غوښتې او ما دومره ورکولي. خلکو یې ظالمه ده، خو په دې قیمت ارزانه وه، اخیستې به دې وه. ته د اوښو د قیمت نه نه خبر، دی خو تا ته ډېر ارزان قیمت بیان کړی، دا سړی پښیمانه شو چې یاره دا اوښه ما ولې وانه غېښته. بیا ورغی هغې عرب ته، د هغه کور ته ورغی. د غرمې ټایم و، وی څه ته راغلی؟ وی زما خو یو ډېر لوی ضروري کار دی، وی اول ډوډۍ وخورو نو بیا به کار ګورو. د روټۍ ټایم دی، روټۍ وخوره، بیا به د هغې نه پس چې ستا څه خدمت یې د به وکړم. نو د دې عرب په کور کې هېڅ نو، ده ورته هغه اوښه لکه دومره سخیان او د هغې غوښې پخې شوې، د وخوړې او بیا آرام یې مو کو. وی وایه څه خدمت دې دی؟ یاره منډایي کې زه راغلی وم، تا نه مې اوښه بیه کوله، تا ما ته دومره رقم وی، ما دومره در کولو، اوس زه راغلی یم، خیر دی په هغې قیمت یې راکړه. وی د خدای نه ستاره اخو ما تا تعالی کړه، اخو ما تا تعالی کړله. دې ته وایي کمال سخا. او خاص کر حاتم طائی قبیله دا خو د حد نه زیاته سخي وه. نو عقبه ابن ابي معيط وکتل چې رسول الله مبارک زما په دسترخوان روټۍ نه ماتوي، نوړۍ نه غانا نه اوچتوي. نو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې وویله. پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله شو. نور مېلمنو هم ډوډۍ وخوړه. د ده یو کافر ملګری ابی ابن خلف، هغه ته پته ولګېده چې عقبه ابن ابي معيط خو کلمه د لا اله الا الله ووایي. هغه کور ته راغی بې غیرته، تا او زما منځ کې یارانه وه، تا یارانې ته ونه کتل او تا لګیا دی کلمه وویله. او دا ډېر جګري دوست و، ډېر جګري چې تا سره زما تعلقات ختم دي. مجبوره شو ځکه دوستانه ډېره مضبوطه دوستانه وه. وی سړیا پروا نشته، زه به بیا کافر شم. وی نه دا نه منم، زه به د رسول الله په مخ به توکاڼې توکې، ما ته به هله پته لګي چې ته متنفر یې. بدقسمته لاړه د رسول الله په مبارک مخ باندې توکاڼې وتوکل. او دغسې د کفر په هغه تورو تیرو کې بیا زیان ور داخل کو. د بدر په جنگ کې عقبه ابن ابي معيط، ابی ابن خلف، عتبه او شیبه او ابو جهل دا غټ غټ سرداران چې کوم مردار شوي دي. د قیامت پر ورځ به دغه کافر چې د اور په لمبو کې سوځي نو دی به بیا هغه وخت کې دا چغې وباسي، ویوم یعد الظالم علی یدیه. هغه ورځ رایاده کړه چې ظالم به په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي او وایي به های کما د رسول الله ملګرتیا او د رسول الله مبارک لاره مې نیولې وه نو ښه به وه، د اور په دغه لمبو کې به نه سوځېدم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، های افسوس چې هغه پلانکې ملګری مې په ملګرتیا نه وی نیولې. د ابی ابن خلف ملګرتیا خو بیا د اور په لمبو به چې کوم دنه وسوځولم. نه ځکه الله تعالی فرمایي چې او خلکو ملګرتیا د نیکو خلکو سره کوئ، د نیکانو سره چې کینی حسنات او طاعات بکې، دین طرف ته به دې جذبوي، جومات ته به را روانې دی، عالم تقریر ته به ځي، د قرآن مجید تلاوت ته به دې شوقي، ذکر و اذکار ته به دې شوقي. او چې نه د ناکاره مجرمانو په مجلس کې کینی نو بیا به د علماو سره دشمني وي. د بدانو مجلس وایي سړی د نیکانو نه لرې کوي، لرې کول خو لا بېله خبره، بیا د علماو نیکانو دیندارو پسې باقاعده خبرې کوي. نو ځکه الله تعالی په دې آیت کې فرمایي وکونو مع الصادقین،
د رښتونو خلکو مرګرتیا پیدا کوي ورګرتیا دا اصحاب کهف سپی دی لیکن دا اصحاب کهف مرګرتیا اختیار کړه نو قرآن مجید کې باقاعده ذکر راغلی دی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط د نوح علیه السلام زوی کنعان د پیغمبر زوی دی خو بدماشانو پوډریانو چرسیانو سره به کېناستو نو هغه لاړلو په طوفان کې غرق شو پلار دعا کوي چې پروردګاره زما دا بچی ورته وی چې د دې باره کې زموږ نه سوال مه کوه انه لیس من اهلک دا ستا بچی نه دی انه عمل غیر صالح دا بدعمله دی نو بدعمله زامن که پیغمبران والد پلار پیغمبر می لیکن دے با لگیا دے غرقی گی و تباکی گی با سگے اصحاب کہف رو دے چند پینے کہاں گرفت مردم شد اور پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد دا نبوت اغلوی خاندان کی دے پیدا دے لیکن لاړلو په طوفان نوح کې چې کمدنو د کافرانو سره دیم غرق شول نو د مرګرتیا ډیر لوی اثري بچی د نیکو خلکو سره کینوي بچی جمعه ته ځان سره راولي دا پرون چې دلته کوم واقع شوي دا بېجا قتل یو نیک صالح انسان په جمعات کې د ماښام مونځ کوي مخامخ دی جمعات کې او بیا راوځي او درې تنې اولی دا ویشتون کې څوکي دا هم هغه خلک چې د ناکاره خلکو سره کینی په بیه باندې قتلونه کوي په بیه د قتل څومره لویه سزا ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم څوک چې یو مؤمن وجني د هغه سزا جهنم ده دی به جهنم کې تر ابدالآباده پورې پروت دی دا د ناکاره مجلسو سره د کېناستو دا زمونږ وی سی آر او زمونږ دا ټي وي ګانې او دا په بسونو کې چې فحش څیزونه لګېدلي دي دا زمونږ بچو ته هم دغه چل ښیي زمونږ په دغه ملک کې چې کوم دا سینماګانې دي او دا کم د بهر ملک فلمونه دي او دا مختلف پروګرامونه دي کې ما سوا د قتل د غلا او د ډاکې نه بل څه نه ښیي د وړو ماشومانو د ډه تختۍ خو بلکل سوتره وي بلکل هغې خو په شد بودني هغوی خو چې دا ډرامې ګوري چې یو سړی څنګه یو سړی ولي یو سړی څنګه قتل کوي یو سړی څنګه غلا کوي یو سړی څنګه جرم کوي دا تې زده کوي دا ماشوم دړه تختۍ بلکل سوتره وي کتاب لیکي چې په مینا کې یو سړی ګډه لال کو او وړو ماشومانو دا تماشه کوله دا سړی ګډه لال کو بیا لاړو خانه کعبې ته او دا ماشومانې په خیمه کې وو هغه یو ماشوم بل ماشوم ته وایي ته سمله دا جي داسې ګډه لاله خو وړوکی ماشوم و د دریو کاله پسې پوهېږي هغه بل ماشوم د هغه په سټ باندې چړه کېښوده والالې کو ماشوم خو د دې اړو خیال نه ساتي چې دا به کېږي څه دې وجه نه د ماشومانو تربیت دا به ډېر نیک کې د نیکو خلکو سره به تربیت کې د هغه نه به وروسته بیا یو سړی جوړېږي نو دا زموږ دغه ملک کې چې څومره پروګرامونه دي تاسو د فلمونو بهر دا غټ غټ بورډونه نه کتلي ابله د پېښور کې تېرېدم د یو سینما مخ کې یو سړی بل سړی کې داسې چړه منډلې دی او بل دا ورته ښایي ستاسو فلمونو کې دا ښایي چې یو سړی کې به څنګه چړه منډي یو سړی به څنګه په تندي باندې په ګولۍ ولي د ماما لور یا د تله لور به څنګه مټیزه کې دا ستا د ملک کلچر دی دا ستا د ملک تهذیب دی دې نه موږ الله تعالی منع کړي
ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. بعض خلق گمراهی د غټنګ ټکور او د سندري په بیا باندې لي په بیا دې لپاره چې په خپلم د نیغې لارې نه گمراه شي او خپل بال بچم چې کمدنو لګیا د گمراه کی ټي وي ته ټکور کې څه ښي پیسې پې ورکې او بچه لګیا دی بېدینۍ طرف ته راوړی ښځه بېدینۍ طرف ته راوړی هغه لیدونکي بېدینۍ طرف ته راوړی او په دغه بسونو کې همدغه چې کمدنو فحش دغه فلمونه لګېدلي او مسلمانانو غږ نه کوي. رب العالمین جل جلاله زه په دې قرآن مجید کې توما نیکی طرف ته بلی الله تعالی ډېر زیات پابندګانو باندې ډېر حد نه زیات پابندګانو باندې ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. الله تعالی اس پیسہ اوچ پہنچا چاہتا عذاب نہ ورکي. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم کتاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوئ. د خدای د نعمتونو شکریا ادا چې خدای کوم نعمتونه درکړي دي دا په خپل خپل ځای کې ولګو. نعمت په خپل ځای کې لګول دا د نعمت شکریا ده. مال او دولت درکړه دا په خپل ځای کې ولګو. مال او دولت دې لپاره درکړه دي چې بیبي تنانو نفقه راړه بچو تنانو نفقه راړه. مال او دولت دې لپاره درکړه دي چې غلاونه کی. مال او دولت دې لپاره درکړه دي چې جمعات په آباد کی. مال او دولت دې لپاره دي چې د غریب او د مسکین او د یتیم سره مدد وکړي. مال اولاد دې لپاره نه دي په دې شراب اسکا په دې ټي وي رااله په دې د ډمو تماشو کمال او دولت دې لپاره نه دی. دا ته د مال او دولت ناشکری کې صحت الله تعالی دې لپاره درکړی دی چې د الله تبارک وتعالى عبادت او بندګي وکړي. دې لپاره الله تعالی صحت درکړی دی. صحت دې لپاره نه دی چې ته په بل باندې لاس پورته کې طاقت درکړی دی چې هغه ووهي. دا لاس د ظلم دپاره نه دی پیدا. دا لاس د مسلمان نه مدد دپاره پیدا دی. سترګې درکړي دي دې دپاره چې په دې ته د قرآن پاک مبارکو ټکو ته وګوري. سترګې دې دپاره دي چې جومات ته روانې چېرته په لاره ټکر ونه وي. سترګې دې دپاره دي چې مشر ته د عزت په نظر باندې وګوري. سترګې دې دپاره دي چې غریب ته د رحم او د شفقت په نظر باندې وګوري. دا نه چې یو سړی کوبړی روان دی ګوډ روان دی او ته ورسره خندا وکړي. ډېر ځوانان د بوډاګانو سره خنداګانې کوي، د ګوډانو سره خنداګانې کوي، د شل سره خندا کوي. چا سره هم خندا مه کوه. من ضحکه ضحکه څوک چې د خلکو سره خندا کوي دغسې ده سره به هم خندا وشي. تا ته الله تعالی سترګې درکړي نو ته ګوډو ړوندو شل سره لګیا دی خندا کوې. نه ړوند لاس نه ونیسه او سزای پورې بوځه. سزای پورې بوځه د هغه مدد وکړه. د بوډا نه پنډ پورته کړه. بوډا سره مدد وکړه. سبا به تم بوډا کېږي نو تا سره به خلک بیا مدد کوي. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. تا کله چا د مشر تا که د کمزوري او د بوډا سره مدد وکړو نو سبا که تا باندې دا حال راغی خلک به ستا باقاعده مدد کوي. سترګې دې لپاره نه دي چې مې پردی لور خور ته ګوري. سترګې دې لپاره نه دي چې یو سړي ته په بد نظر باندې ګوري. د یو سړي سپکوالی کې سترګې ډېر لوی نعمت دی. ډېر لوی نعمت دی. په نعمتونو کې سترګې ډېر لوی نعمت دی. پته ولګي چې یو سړی ړوند شي نو بیا وایي خدایه ما خو ستا د نعمت واقع شکریه نه وه ادا کړي. ما خو زندګۍ کې چېرته قرآن مجید نور اخیستی. ما خو د قرآن مجید مبارکو کلماتو ته په دغه سترګو نه وکتلي.
سترګې دې لپاره دي چې مور او پلار ته هم د عظمت د توقیر د درنوالي په نظر باندې ګوري، دا نه چې په مور او پلار باندې سترګې راوباسي. غوږونه دې لپاره دي چې په دې ته د قرآن مجید تلاوت واوري، په دې ته اذان واوري چې جمعات ته راځي، چې په دې ته نیکې او ښې خبرې واوري. دا د ګانو د اورېدو دپاره نه دي چې ته شپه ورځ په دې غوږونو باندې ګانې اوري، که الله کوڼ کړي نو بیا به سي. ژبه د قرآن مجید د تلاوت دپاره ده، ژبه د ښو خبرو د حسناتو دپاره ده. په دې به ښکلي ښې خبرې کې قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. قرآن وایي ښې خبرې او بخنه دا بهتره ده د هغه خیرات نه چې پیغور ورسره وي. یو سړی غټ خیرات وکړي او بیا هغې سړي ته پیغور هم کوي، مړه در سره مې خیرات در سره مې ښه کړي، نه پیغور مه ورکړو. ښې خبرې او بخنه دا د خیراتونو نه هم ښه ده. نو دا ژبه د حسناتو دپاره ده، ژبه دې دپاره نه ده چې په دې به ته دروغ وې، په دې به ته کندلې، په دې به ته غیبت او په دې به ته سندرې وې. دې دپاره ژبه نه ده، ژبه د حسناتو دپاره ده. ژبه هم په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی، بې حده لوی نعمت. ګونګی خبرې نشي کولی، ګونګی خبرې نشي کولی، غریب دا ژبه دی خواخوا اسې کوي لیکن په مطلب یې څوک نه پوهېږي. عطاالله شاه بخاري څومره لوی خطیب و، 5 ګنټې تقریر به کولو، بوډاوالي کې ژبې باندې فالج راغی نو خبره به بیا نه شوه کولی. دا مولانا روح الله صاحب زموږ ملګری د پېښور مخکې وزیر اوقاف و، د ده پلار قاري عمر ډېر لوی قاري و، د پېښور اکثر قاریان شاګردان دي، بلا حافظانو استاد. آخر کې دا غم ژبه بیا حرکت نه کولو، کاغذ باندې به خط لیکلو. دا ژبه ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی چې ته ژبه خوځې او د هغې نه الف ب ت راوځي. ژبه چې فالج وایي بیا الف ب ت پې نه راوځي. دغه رنګې هر نعمت د رب العالمین جل جلاله دا د دنیا او ما فیها نه قیمتي دی. نو د دې نعمتونو شکریه دا ده چې دا په طاعات او عباداتو کې مستعمل شي، طاعات او عباداتو کې مستعمل شي، نو الله تعالی به درته دې نعمت کې نورم چې کوم ده نو اضافه وکړي. نو رب العالمین جل جلاله د نیکانو د مرګرتیا حکم کوي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے مومنانو تقوا اختیار کړئ، او د تقوا د اختیارولو علاج وکونوا مع الصادقین، د رښتینو ملګري شئ. رښتیني څوک دي؟ پیغمبران عظام. پر روی زمین د ټولو زیات رښتیني پیغمبرانی او د پیغمبرانو ملګري صحابه کرام. صحابه کرام دا یو رښتونه مخلوقي، او بیا ورپسې تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم تابعی دی، حسن بصری تابعی دی، محمد ابن سیرین تابعی دی، سعید ابن المسیب تابعی دی، سعید ابن جبیر، بزرگونو تابعین. دا غي تابعداري کوي، دا غي تاریخ لولي، دا غي واقعات ګوري. مسلمانانو ته پکار ده چې دای باقاعده د صحابه کتابونه ګوري، د تابعینو د ائمو کتابونه ګوري، د بزرگانو د کتابونو په لیدو د خدای رحمت نازلېږي. سفیان ابن عیینه وایي چې د بزرگانو په قصو کې، د اولیاءو په قصو کې چې یو سړی مشغوله وي د الله تبارک وتعالی رحمت پې نازلېږي. چې هغې مشرانو زندګي څنګه تېره کړې وه، هغې جهادونو کې څنګه حصه اخیستې وه، هغې د دین خدمتونه څنګه کړي وو. ځکه خو قرآن مجید کې رب العالمین د پیغمبرانو قصې بیانوي. الله وایي وکذلک نقص علیک، دغه رنګې د تا باندې بیانومه قصې د پیغمبرانو لنثبت به فؤادک،
ستاړه په ذکر کو مضبوط کم. قرآن مجید کې د ټولو نه زیاته قصه د حضرت موسی علیه السلام د 16 سورتونو کې ذکر ده. 16 سورتونو کې دا واقعه بار بار رب العالمین جل جلاله ذکر کوي. ځکه د موسی علیه السلام مقابله د فرعون سره د فرعون ډیر لوی ظالم دی او موسی علیه السلام لګیا دغه په دربار کې د حق आवाज بلندي. د رسول الله مبارک مقابله د ډیرو غټو کافرانو سره و. نو قرآن مجید په دې د موسی علیه السلام واقعات بیانوي. د رسول الله مبارک ته تسلی ورکړي، تسلی چې دا پیغمبرانو په لاره کې داسې مشاکل دي او دا چې کومو تکالیف. نو د بزرګانو حالات همیشه د پاره ډېر مطالعه ساته، ډېر نظر ساته، دا غي په نقش قدم باندې چې کومو هغه روان اوسېږي. الله تبارک وتعالى د صادقین ذکر کوي، کونو ما الصادقین. اولیاء الله صادقین په دې زمانہ کې که صادقین ګوري هغه علماء دیوبند دي. علماء دیوبند په دغه ملک یو مبارکه ډله ده. دا د مجدد الفسانی په نقش قدم روان خلق ته. مجدد الفسانی دا مجددو رب العالمین جل جلاله په زمانو کې کله نا کله مجدد پیدا کی چې د دین کوم نخې زړې شوي وي، د دین کوم شاعر او احکام د خلکو د نظر نوتی هغه دوباره راشي او هغه نخې چې کوم دنو ژوندی کی. او بلا قید او بند مجدد الفسانی تیر کړی دی. د هغې نه پس شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي او د شاه ولی الله صاحب څلور زامن هغه د قرآن تعلیمات او د حدیثو تعلیمات په دغه ملک کې خوري. هغې نه وروسته بیا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راځي او حاجی امداد الله رحمت الله علیه راځي. دوی د انګریزانو سره جهادونه کړي دي، مقابلې کړي دي او بیا د دارالعلوم دیوبند بنیاد ږدي. او د هغې نه بیا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه جوړیږي. د هغې نه مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جوړیږي. د هغې نه شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او مفتی کفایت الله رحمت الله علیه او شاه انور شاه رحمت الله علیه او مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه، شاه اشرف علی رحمت الله علیه، حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه. لولو خلق غراودي. نن په دنیا کې د دې دارالعلوم دیوبند فاضلان د دین په مختلفو شعبو کې لګیا دي، مشغول دي. یو تبلیغی جماعت راواله چې په تمامه دنیا کې لګیا دی، دا غي خیرات او برکات په دې 24 غنټو کې داسې منټ نه راځي چې په سونو جماعتونه په مختلفو ملکونو کې د الله تعالی پیغام خلقو ته نه رسي. د مولانا تھانوی رحمت الله علیه سلسله چې وګوري، د مولانا مدنی رحمت الله علیه سلسله چې وګوري، دا صادقین دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. صادق وایي هغې ته چې د هغه ژبه او د هغه عمل یو وي، چې څه په ژبه وایي دا د هغه عملي، او چې نه په ژبه یو وایي او عملي د هغې خلافي، دې ته منافق وایي. آیت المنافق ثلاث، یا بل حدیث کې راځي آیت المنافق اربع. د منافق نښې څلور دي. اذا حدث كذب، خبرې چې کوي دروغ وایي. واذا اؤتمن خان، امانت ورسره کېږي په هغې کې خیانت کوي. واذا وعد اخلف، وعده او د ژبې وینا. او بیا د مکې مکرمې نه بهر یو میدان ته وباسي، قتل کوي. څوک یې د تورې پسوکه وایي، څوک یې د نیزو پسوکه وایي، زخمی کوي. او دا ډیره ګرانه خبره ده. الله دې تاسو موږ د امتحاناتو نه وساتي. خو باید په چغو چغو جاړي او کافرانو
تاسو د دې خبرې موږ نه څنګه تمه ساتئ؟ موږ خدام نشو برداشت کولی چې موږ په سوري ناست یو او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په مبارکو قدمونو کې یو ازغی ماتي، موږ دام نشو برداشت کولی. پانسی ته بوزي او حضرت خبیب وی یره کماته مو د یو 2 رکعاتو اجازت راکو. کافرانو وی ډیره خده 2 رکعاتو کا او 10 کو 2 رکعات کوي. د 2 رکعاتو نه پس بیا ویل مې غوښته چې دا موز مې سم وګت کړی وی، ځکه دا زما د زندګۍ آخرنی موز دی او موز د الله او د بنده په مابین کې مناجات یو دراز او نیاز خبرې وي، لیکن دا موز مې ځکه مختصر کو. کافران به بیا وایي چې مسلمان د مرګ نه یریږي نو اوږده د نفلونه کوي. خو بیا 2 شعرونه ووایي: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو الممضع. زما پروا نشته ده چې کله مسلمان مرم زمرد ته مرحبا او خوش آمدید ویما. ولست ابالي حين اقتل مسلما. خبر یې جرمن کې یو نوجوان یو کافر په چړو برچۍ باندې ووالو. د جرمن په یو اخبار کې یو سړي د رسول الله په شان کې ګستاخانه تصویرونه چاپ کړیو. د پنډۍ یو طالب علم هلته سبق وي، هغه چې اخبار وکتو ویښتې په وطن باندې ودرېدل چې دا خو زه نشم برداشت کولی چې زه دلته موجود یم او یو کافر د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ګستاخانه فوټو چاپ کوي. بس اعلی خنجر یې وکتو او پټې ساتلو او دې کافر پسې ګرځېدو. بالاخر کامیاب شو. هغه کافر یې چې کوم مردار کو. حکومت ونیولو دا نوجوان جیل ته کو. د یکدم یو خط لیکلی په جیل کې والدینو ته او ماخال د وزارت خارجه په ذریعه په څه طریقې رسولی دی چې زما دا یقین دی چې دا حکومت په ما وجني او بیا به پروپیګنډه کوي چې دې زلمي خپله خودکشي کړې ده. حاشا وکالله، خودکشي ډېر لوی جرم دی. دا ما یو ډېر لوی نیک کار کړی دی ښه په عقلمندۍ باندې او دا زه د خپل نجات ذریعه ګڼم. زما یقین دی چې دا حکومت په ما وجني او بیا به پروپیګنډه کوي چې دې نوجوان خودکشي وکړه. د چرم خودکشي نه کوم. که حکومت داسې وکړل او دې ووجلم دا خدای لپاره سعودي حکومت ته وایي چې ما ته جنت البقیع کې د قبر انتظام وکړي او که هغه اجازت نه کوي بیا ما داسې مقبره کې دفن کوي چې هغه د شهداو د اولیاو مقبره وي. خدای خبر لا شراړو کنه ده خبر نه یم. اخبارات باقاعده دې باره کې لیکي او د وزارت خارجه کسان هم تللي دي. دې ته وایي ایمان. داري صادقین چې دا نشم برداشت کولی چې د رسول الله مبارک په ذات کې دا ګستاخي کېږي. دې ته وایي صادقین. د په رښتیا د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلي.